بعد وعلى آله وأصحابه نهجا والتابعين نهجا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين وقال تعالى في شان حبيبي ومحبوبي مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود شریف امین محبت صلی اللہ علیہ وسلم. عزت مندو تاسو ډیر بختور خلق یو. توجه بس یو 100 منټه خبرې کوم بیا بندو بالکل ما طرف ته متوجه شئ چې تاسو الله رب کریم خپل پاک کلام ته وغوښتلی. ګوره هر څه دپاره په دې موجوده وخت کې ټایم شته خو که نن مسلمان سره نشته څه دپاره نشته دین دپاره نشته قرآن دپاره نشته تراوو دپاره ټایم نشته روجه چې له لسو نه واوړي زمونږ جوماتونه شړ شي مونږ مسلمانانو عباداتو خوندونه ختم شي څه کوو یاره اوس اختر روان دی یاد وساتئ دا قبرستانو کې چې پراته دي دوی به هم اختر مناو کولو دوی به هم جامې اخیستلې دوی به هم ډېر زیات خوشحالېدل خو والله نن په قبرو کې پراته دي څوک یې تپوس هم نه کوي. یاد وساته که تا قرآن سره سنګت وساتلو نو قرآن یو داسې سنګت دی قرآن یو داسې تعلق دی چې ما عزتمندو ما خبر دروغجنه کیدی شي د بل عالم خبره دروغ کیدی شي خو د الله کلام ذرې برابر هم چېرته دروغ نشي کیدی. په دنیا کې دی چې څومره مینه ورسره وکړه دوره به په قبر کې دی مینه در سره کوي په آخرت کې به تا سره مینه کوي. الفوائد الفوائد صفحه نمبر 139 باندې نن مې مطالعه کوله. شیخ ناصر الدین دستی رحمت الله علیه د به ډېر زیات قرآن تلاوت کولو او د سکتې مرض و. سکتې مطلب چې بالکل سا بیا بند شوه نو دقسې یو ځل سا بند شوه خلکو بس غسل ورکړو سړی خښ کړو چې سړی خښ کړو قبر ته ورسېدو. الفوائد الفوائد صفحه نمبر 139 چې سړی خښ کړو خښېدا نه بعده په قبر کې راپورته شو څه ګوري چې دا خو یې ته خښ کړی نو یو حدیث شریف ور یاد شو. څه شی ور یاد شو؟ حدیث شریف. هغه حدیث درته بیان کړم حدیث درته بیانوم. نن څوک پریشان نه دی څوک په تکلیف کې نه دی. یو حدیث شریف ور یاد شو چې مدینه سردار صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي چا باندې چې څه قسم تنګي راشي چا باندې چې څه قسم پریشانی راشي چا باندې چې څه قسم تکلیف راشي او د سلویخ زله سوره یاسین ووایي الله به هغه تنګي هغه سختی هغه پریشانی مصیبت له ده نه لرې کړي. بس په قبر کې پروت دی دا حدیث ور یاد شو او فوراً یاسین شریف شروع کړو. چې یاسین شریف شروع کړلو نو ما عزتمندو قدرمندو یاسین شریف لا سلویخ زله نه ده پوره کړی چې یو کفن کش راغی له مړو نه کفنونه باسونکی راغی د ده قبر کیندلی شروع کړو. د وی چې زما خو حاجت پوره شو د ده قبر کیندلی شروع کړو نو ما عزتمندو دا فرمای 39 ځله 39 ځله مې اوچت آواز سره ووې خو چې پوه شو چې په قبر مې څوک لګیا دی بیا مې دا یو ځل په آرام سره وې چې کله ما څلوېښت ځله پوره کولو دا کفن کش هم ما تر ورسېدو چې ما نه کفن اخوا کولو ما آواز پې وکړه چې ژوندی یم مړ نه یم چې ژوندی یم مړ نه یم وایي منډه کړه. فرمای شپې وختو بازار ته دننه کېدم نه مې خلک په ویریږي چې مړی را پاسېدلی دا دی خپله خبر بیانوي چې مړی را پاسېدلی دی. نو فرمای چې کله رڼا شوه بیا مې بازار کې خلکو ته چغې کړې چې پرون مو زه خښ کړی ګورې زه مړ نه یم زه شیخ ناصر الدین دستی یم. الله رب کریم قرآن په برکت سره ما ته دویمه زندگی عطا فرمایه. دا ما عزتمندو قدرمندو د قرآن
बिल्कुल ښکارا معجزات دي، बिल्कुल ښکارا معجزات دي. نبی پاک صلی الله علیه و آله وسلم فرمای قرآن مثال داسې دی را لکه را ځوړنده شوې رسۍ. فرمای یو طرف ته الله په دست قدرت کې دی، بل طرف ته مخلوق کې چې چا ونیسلو دا کامیاب دی. فرمای زما امت په نه ګمراه کیږي، زما امت په نه ګمراه کیږي چې تر څو پورې ما امت زما قرآن سره الله کلام سره او زما اهل بیت سره تعلق مضبوط لري. فرمای دا امت په نه ګمراه کیږي. دواړه سایډونه به ساتي، هم به قرآن سره تعلق ساتي، هم به اهل بیت سره تعلق مضبوط ساتي، بیا به نه ګمراه کیږي. نو ما عزتمندو قدرمندو الحمدلله تاسو خو ډېر سادات یې، خوش قسمته خلک یې، سیدان یې، خو دې سره سره اوس څه شی پکار دی؟ الله کلام سره نسبت، الله کلام سره جوړ پکار دی چې مونږ هر وخت الله کلام سره جوړي. ګوره په تاسو کې به داسې خوش قسمته هم وي چې ما ته پته دي درې ختمونه وکړو، چا پنځه ځله قرآن پاک ویلی دی. په دې مجمع کې داسې کسان شته دي چې په دې روژه کې ویلی دی. خو هغه سړی دی اوس خپل ګریبان ته وګوري چې نن 18 تراویح وشوې او د تر نن پورې لا 5 سپارې تلاوت نه دی کړی. د خپل ګریبان ته وګوري. زندگی خو زمونږ مرګونه داسې دي، بس سړی روان اچانک هارډ اټیک وشي. لازمي نه ده چې بوډا کېږو به، لازمي نه ده چې مونږ به لمسی پیدا کېږي بیا به مونږ له دنیا نه ځو. نه، مرګ نه په ځوانانو دی نه په بوډاګانو دی، مرګ به راځي. خو ما عزتمندو چې سړی ورته تیار وي بیا خوند کوي. او تیاری به کله وي چې کله تا او ما قرآن سره تعلق جوړ کړو، قرآن سره تعلق جوړ کړئ، زندگی به ښایسته وي، انشاءالله آخرت به ښایسته وي. او داسې ډېر بزرگان دین رحمت الله علیه تیر شوي دي چې بس هر وخت به د قرآن تلاوت کولو. مرګ نه بعد هم په قبر کې د دوی له قبر نه خلکو د قرآن پاک تلاوت آواز اورېدلی دی. مثلا څوک حضرت شیخ ثابت بونانی رحمت الله علیه دی فرمایي اسې برکت لپاره دا خبر کوي چې ما د خپل جماعت هر ستنې سره یو ځل قرآن پاک ختم کړی دی. په خپل ژوند کې 60,000 ځله قرآن پاک ختم کړی و، 60,000 ځله. او ما عزتمندو چې قبر کې کېښودلو یوه هفته خلکو د ده له قبر نه شپې د قرآن پاک تلاوت اورېدلو. قرآن ډېر برکتونه دي. نن مونږه وایو یاره دا مسله مې ده، دا مسله مې، ته لږ قرآن ته خو راشه، قرآن په ذریعه خو ته دا خپل مسایل ولټوه. نبی پاک صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي څوک چې سهار سوره یاسین وایي د دو ورځې چې څومره حاجات دي دپاره به دا سوره یاسین الله کافي وګرځوي. فرمایي چې څوک سوره رحمان وایي، سوره رحمان په ورځ د محشر چې دا سړی روان وي نو د 14 سپوږمۍ په شان به دا مخ پړکا کوي چې سوره رحمان څوک هره ورځ وایي. او چې کوم سړی ماسپښین مونځ نه بعده سوره فتح وایي، انا فتحنا لک فتحا مبینا، دا سورت 26واں سپاره کې دی. فرمائی الله رب کریم به د لوی لوی تاجرانو په شان باندې ته د غټ دولت او مال عطاو فرمائی. قرآن کې د هرې مسئلې علاج شته دی. نن هر سړی په منډه دی، ستا ټینشنونه به ختم شي، ته راشه قرآن ته کښېنه، ته قرآن ته کښېنه. بیا ما عزتمندو چې څوک مازدیګر مونځ نه بعده اما یتساءلون سوره نبأ وایي، نبی پاک صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي دغ سړي سره ما وعده دی چې په ورځ د محشر به خپلو لاسو مبارکو نه حوض کوثر جام ور عطا کومه. چې مازدیګر مونځ نه بعده سوره نبأ اما یتساءلون وایي. او څوک چې سوره واقعه حضرت عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ 2 اشرفی تیلې راوړي د روپو تیلې حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ ته ورکړي. وایي ته بیمارې په دې به علاجو کې تا لونه دي زامن دی نشته دي، دا ما له طرفه قبول کا. وایي نه جی ما ته ضرورت نشته دی. وی دی خیر دی ستا بعد به ستا بچو ته په کار ورشي. وایي نه هغوی ته هم ضرورت نشته دی. وایي عثمان ولې نشته ضرورت، خبر خو راته وکړه. وایي خبر داسې ده، واورئ په توجه سره واورئ. وایي الله محبوب صلی الله علیه و آله وسلم نه دا حدیث شریف ما اورېدلی دی. الله محبوب فرمایي چې کوم کور کې ماښام او ماسخوتن په منځ کې
سورہ واقعہ تلاوت کیږي هغه کور ته به هیڅ کله غربت او تنگ دستی را دننه نشي. ما په دې حدیث ایمان دی، ما کور ته غربت او تنگ دستی نه را دننه کیږي، لہذا ما ته دې روپو ضرورت نشته دی. چې کوم سړی دا غواړي چې زه دولتمند شم، امیر شم، الله ما ته مال راکړي، هر ماښام نه بعد د سوره واقعه وایي، کنه حدیث ته تجربه یې کوي، یوه میاشت یې ووایي به تا ته پته ولګي چې څنګه اثر دی پکې. او چې کوم سړی هر ماسخوتن مونځ نه بعده سوره ملک وایي یا یې اوري، دا سړی د قبر عذاب نه بری دی. څه نه بری دی؟ قبر عذاب نه بری دی. قبر ډېر سخت عذاب دی، ډېر سخت عذاب دی. حضرت سعد رضی الله تعالی عنہ چې کله دنیا نه پرده وفرمایله، نبی علیه الصلاۃ والسلام نبی پاک صلی الله علیه و آله وسلم د خپلو ګوتو په سرو جنازه کې روانو. صحابو تپوس ته وکړو، قربان داسې ولې روانې؟ حضور فرمایي دومره فرشتې راغلي چې د خپو ایښودلو ځای نشته دی. خو چې کله قبر معامله راغه، حضور قبر خواته کېنستلو، مخ مبارک یې زیړ شو، رنګ یې بدل شو. لږ ټیم بعد په مخ باندې بیا نورانیت سوا شو، وی خندل، وی فرمایل الحمدلله ما سعد په سوال و جواب کې الله کامیاب وګرځولو. نو ما عزتمندو دا معامله ډیره ګرانه ده. حضرت عثمان غنی رضی الله تعالی چې په دنیا کې جنتی صحابي دی، دریم خلیفه دی، او د ده کم مال اسلام ته فایده ورکړی، دور د هیچا مال فایده نه ده ورکړی. دا عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ چې قبرستان نه تېرېدو او قبر خواته به راغی، کې به نستو، دومره بیا وجړل چې ګیره بیا هم خوشته شوه او جولۍ بیا هم له اوښکو نه ډکه شوه. وی بیا فرمایل ای ما ملګرو، ما حضور نه فرمایلی دي چې قبر په منازلو کې دا اولنی منزل دی، آخرت په منازلو کې دا قبر چې دی اولنی منزل دی. کم صاحب قبر دلته کامیاب شو، مخ کې کامیاب دی. څوک چې دلته نقصان کې شو او وښویدلو، دا مخ کې هم نقصان کې دی. وایي ما عثمان ته پته نشته چې زه به دلته کامیاب شم که به نه. هغه جنتي زیري ورته میلاو شوي دي، هغه دومره فکر کوي او مونږ سره هیڅ نشته او مونږ بېغمه ناست. بہرحال ما عزتمندو سورہ ملک تلاوت کوئے. نبی علیہ السلام فرمائی قرآن کے یو صورت تے 10 آیتون دی. اے علی چتا دا وائے تا تب اللہ رب کریم 30,000 آیتو ویلو ثواب در کوي. حدیث شریف تے پا یو سورہ ملک باندے 30,000 آیتو ثواب با اللہ تا او ما ترا کوي. وائے دلتے چھ امام سے وائے ما سلطان مزبادہ ورسرہ کینے. او ما عزتمندو زندگی مختصر دا، شوق پیدا کئی دین سرا، اسلام سرا، محبت سرا شوق پیدا کئی. تے مڑے گئے ماں خیٹی لدین نما مڑا ہوئے، دین مونگتا ضرورت تے، دین پا ذریعے با اللہ رب کریم مونگتا کامیابی را کوي. حیدر اجی سے اب تا دے اللہ بدلے ور کی جماعت کے کار شروع کڑائے دے، اللہ دے قبول کی. او تاسو ہم تعاون و سرا کوئے، ہر قسم چکم نور کسان زمونگا سیدان او غیر سیدان حضرات منڈے ور سرا وہے کوشش کوئے. اللہ دے تاسو تم بدلے در نصیب کی. اللہ رب کریم دے زمونگا دارا تک خپل رضا دے پارا وگرزوی. اتحیات پا شکل کینے انشاءاللہ دعا کہو، بیا با اغین آباد انشاءاللہ رخصتی و تاسو بکاری سے اپنا بیادم علیہ.